یو سړی ته د یوه خبر وکړه نازیبه په هغې سره دی غوسه شو غوسه د کنټرول کړه نو موږ دې ته وایو غوسه سکون کې د خپله غوسه وسکله خو که یو سړي کې دا صفت موجود وي چې څوک ده ته خبر وکړي او دی په دې باندې خپله غوسه آلریډي کنټرول ساتي ده ته غوسه نه پې ورځي نو دا صفت چې څوک اختیاروي دغه سړي ته حلیم وایي مونږ څه ورته وایو مړه ته خو بې غیرته شوې فلاني کنځلې درته وکړې او تا غږ نه وکړو او خدای بنده دا الله د کې یو صفت اچولی دی د حلم وال برداشت وال دا یې د کمال صفت دی حلم لرونکي دا صفت لرونکي نښه دا دی چې څوک څومره دته جهل کې زیاتیږي دوره به د صفت زیاتیږي څنګه ابراہیم علیہ السلام اخلاق انداز کردار څنګه ابراہیم علیہ السلام یو ترو قرآن کې ذکر دی آزر چې دی دای عرفي پلار و په حقیقت کې خپل پلار نو خپل پلار تاروخ و هغه موحد و الله منون کو د ابراہیم علیہ السلام یو ترو بوتان به جوړول او خرڅول به او د هغه عبادت به هم کول ابراہیم علیہ السلام لہجه وګوره قرآن کې الله فرمای ابراہیم علیہ السلام ورته وای اے زما پلارا عربی کې دا اب ټک چې دی دا پلار پر استعمالیږي او تر پر هم استعمالیږي اے زما پلارا ته ولې داسې کار کوي د داسې شیز عبادت کوي چې هغه ته نه فایده در کولی شي او نه تعالی نقصان در کولی شي او زما رب اے زما پلارا ما ته هدایت لار وښایله زه خپل رب لارې طرف ته بلنه کومه ته ما متابعت وکړه څلور ځله ابراهیم علیه السلام د پلار ټکی تر دې پاره استعمال کړو اخلاق وګوره اخوانه جواب سره راځي اراغبو ان آلهتی یا ابراهیم اے ابراهیم ته زما له خدایانو نه مخ ګرځوي لارجمنک په کاڼو به دې علمه ګورې سنګسار به دې کمه ته زما خدایانو پسې بد وای یو خوا ابراهیم علیه السلام بار بار وای اے زما پلاره تره ته وای او ښایسته نرمه لهجه مطلب دا چې یو طرف ته دی ګلونه شیندي او هغه د ګلونو جواب پسه کوي په کاڼو سره کوي لارجمنک زه به دې په کاڼو علمه که ته دې خبرې نه وانه وړې بیا ابراهیم علیہ السلام څه ورته وایي ساستغفر ربي زر دې چې زه به خپل رب نه ستا دپاره بخښنه طلب کړم انه بي حفیه بېشکه هغه په ما باندې ډېر غټ مهربان دی زه به هغه نه ستا دپاره بخښنه وغواړم دا اخلاق دي دې ته بردباري وایي دې ته حلم صفت وایي